رمضان تیر شي نو دا مسلمانان د رمضان په عبادت خوشحالي مناوي نو الله ولا عید الفطر د روژه ماتي اختر فطر روژه ماته شوله نو د میاشتې روژه ختمه شوه ماته شوله اوس د روژه ماتې وخت د اختر ورځ ده نو دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده او په دې خوشحالۍ کې د ماشومان ډېر زیات خوشحالېږي موږ له به نوې جامې والي او نوې پیزار به راله اخلي نو مالدار خلک د خپلو بچو د خوشحالولو دپاره قسم قسم سوداګانې کوي او خپل ماشومان خوشحالوي مشر خو په خپل عبادت خوشحاله دی خو واړه په دې نورو د دنیا په څیزونو باندې او په خوراکونو باندې خپل واړه خوشحالي ماشومان هم فخر کوي یو بل سره ماله پلار دا څیز راوړو ماله دا څیز راوړو یو غریب سړی دی چې هغه د خپل کور د نان نفقې د چای ډوډۍ غم نشي کولی هغه به خپلو بچو له د خوشحالولو څه انتظام وکړي نو شریعت یو اندازه مقرر کړې ده د مالدارۍ چې 2.50 تولې چاندې قیمت په هر طریقه چا سره برابریږي نو دا بنده صاحب نصاب دی او دې د سرسایه ورکې دا سرسایه صدقة الفطر چې د دې غریبانانو ماشومان د مالدارو ماشومانو سره په سیالۍ کې سره برابر شي او دا 2.50 تولې چاندي د دې قیمت که چا سره نقدي وي هم او که د سرو زرو سپینو زرو په شکل کې وي هم او که د مال تجارت په شکل کې وي هم دا سړی صاحب نصاب دی او په دې څیزونو زکات هم شته سره زر سپین زر مال تجارت او نقد پیسې دا چې نصاب ته ورسېږي نو زکات پې شته خو بعضې څیزونه داسې دي چې بنده پې نصاب ته رسي خو زکات به پې نه راځي لکه په کور کې لوښي دي واده چې کېږي نو جینۍ کور دی خپلې جینۍ له د سټیلو سیټ ځان لو کی جرمني ولا ځان لو کی د مسو ولا ځان لو کی د پلاستیک ولا ځان لو کی د دونه تخواجت نشته دی خو ار یو د لوښو سیټ دا د جینۍ له مور پلار کوي خاوندم کله کله څه کوي او دارنګې جوړې جامې د ضرورت نه زیاتې وله کوي نو که یو بنده سره لوښي زیاتې وي چې په کال کې نه راکوزیږي د شوکیس او د درینه نه راکوزیږي دا زیاتی دي نو دا بې شمېره لوښي د اختر نه 2-3 ورځې مخکې خلک راکوز کړي وینځي او بیا سنبال کړي دا زیاتی دي نو د دې قیمت چې 52 تولې چاندې ته رسي نو دا زنانه پې مالداره ده په دې سرسایه شته زکات پې نشته د دې لوښو په وجه پې زکات نشته ځکه دا د تجارت مال نه دی خو سرسایه پشته و قربانی پہ هم شته د ضرورت نه زیاتی جوړې جامې نو 3 جوړې د ضرورت دی د دې نه علاوه چې نو دا ضرورت نه زیاتی دي د زنانو سره بکسونه ډک وي 3 جوړې خو به وي خو د 3 نه علاوه نور بکسونه ډک دي او د واده هغه جوړه پسو ده هغه خو صرف د واده په ړومبنۍ هفته باندې استعمال شو بیا سنبالې کېدي بیا چېرې اغوندي نه د هغې قیمت څومره دی نو چې دغه څیزونه د هغې قیمت 52 تولې چاندې ته ورسېده نو په دې سرسایه شته سرسایه د سر سورې دی دا به په تا باندې سورې جوړي د قیامت په ورځ باندې صدقة الرأس دا د سر صدقه ده صدقة الفطر د فطر صدقه ده
نو 52 تولې چاندې قیمت چې هر څومره جوړېږي اوس د چاندې قیمت اوړي روړي روزانه بدلېږي نو نشو ویلی چې څونه به ترې جوړېږي هره بنده چې کله سرسایه ورکوي نو په هغه ورځ د زرګر نه تپوس وکړي نو 52 تولې چاندې قیمت چې چا سره برابرېږي نو دا بنده دی به خپله سرسایه هم ورکوي د خپل نابالغه بچو سرسایه به هم ورکوي او کم بچی چې بالغ دي نو که هغوی سره خپل مال و صاحب نصاب و نو هغه به خپله سرسایه په خپله ورکي او د زنانه سرسایه په خاوند نه ده که هغه کالي مالي نغد یا نور څه زیاتي ورسره یي نو د هغې سرسایه په خپل سر ده زمونږ په علاقه کې د کور مشر خپله سرسایه هم ورکوي د نابالغه بچو هم ورکوي د بالغ هم ورکوي او د خپلو زنانو سرسایه هم ورکوي نو دا د دې سړي د طرف نه احسان دی د بالغ بچو سره او د زنانه سره د سړي د طرفه احسان دی چې په هغه نشته او بیا د دوی د طرف نه سرسایه ورکوي کم بنده چې بهر ملکونه کې اوسیږي یا خوارې مزدورۍ لتلی دی یا دې ورځو کې عمرې لتلی دی په حرم شریف کې دی نو دغه سړي باندې سرسایه د پاکستان په نرخ نه ده 400 کې موږ 300 روپۍ وایو د یو بنده سرسایه 300 پاکستاني روپۍ دي او په عربو کې تقریبا 2000 خوشه به جوړیږي نو کم سړی چې عربو کې دی نو د ده سرسایه د هغه ځای په ریټ باندې ده او د ده چې نابالغه بچي پاکستان کې دي نو د هغوی سرسایه هم د عربو په نرخ باندې ده که داسې بل ملک کې وي نو د هغې ملک په نرخ باندې د خپلو بچو چې کم نابالغه دي د هغوی سرسایه د بهر ملک په ریټ باندې به دغه مسافر چې په عربو وغیره کې دي نو د هغه ځای په ریټ باندې به ورکوي هغه عربو کې ورکوي او که پاکستان کې ورکوي نو پاکستان کې به د خپل کور یو بنده یا یار اشنا ته چې زما د بچو سرسایه په دې ریټ باندې ورکه د عربو ریټ به ورته وښي نو د پاکستان غریبانانو له دې ورکي که عربو کې و غریب له ورکوي هم او که پاکستان کې هم ریټ به د عربو وي سرسایه د اختر په ورځ باندې د اختر مانځه نه مخکې په کار ده چې ورکړي شي او که په رمضان کې څوک ورکوي نو هم اجازت شته 300 روپۍ سرسایه د یو بنده ده نو د اختر په ورځ چې دا 300 روپۍ ورکړي نو هره نیکي یو په 10 حسابېږي نو 300 لا چې 10 کې ضرب ورکړي نو د اختر په ورځ ستا د 300 روپو نه 3000 روپۍ جوړې شوې د 3000 روپو ثواب دې وشو د اختر په ورځ یا د اختر نه پس که در باندې پاتې شو هسې نه چې ته وایې بس ورځ تېره شوله او رمضان هم تېر شو نه ته قرضدارې د سرسایې قرضدارې اختر نه پس به هم ورکې خو خامخا به یې ورکې نو د اختر په ورځ یا د اختر نه پس د 300 نه 3000 روپۍ جوړې شوې او که دغه 300 روپۍ سرسایه په رمضان کې څوک ورکوي نو په رمضان کې هر نیکي یو په 90 نور هم زیاتېږي نو دغه 3000 لا چې په 70 کې ضرب ورکې نو په رمضان کې د 300 نه 2,10,000 روپو ثواب وشو په رمضان کې 2,10,000 روپۍ د عام رمضان کې د 300 نه جوړیږي او بیا په رمضان کې د جمعې په ورځ که دا سرسایه چا ورکړله نو د جمعې د ورځې خپل فضیلت د یو په 90 زیاتېږي یو 70 کې چې بل ضرب ورکړي نو 1,40,00,000 روپۍ ترې نه جوړ شي 300 روپۍ دی او تقریبا 1.5 کروڑ ته ورسېدلی
نو د جمعې ورځ او د جمعې شپه سرسایې دپاره ډېره بهتره ده. غریب ته پې هم فایده رسیږي او بې شمېره فایدې تا ته هم رسیږي. نو صدقة الفطر په رمضان کې او د جمعې په ورځ باندې ورکول بهتر دي. که یو سړی غریب دی صاحب نصاب نه دی دیوی دا ثواب زم ګټل غواړم نو دې دې خیر دې ورکې د خپل سرسایه دې ورکې غریب دې لازمه پې نه ده او که ورې کړله او په رمضان کې د جمعې په ورځ یې ورکړه نو 1,40,00,000 روپو دې غریب ته ثواب به میلاویږي. خبره د ایمان او د یقین ده چې د چا په یقین وي هغه په عمل کوي. په دې رمضان کې او په جمعه کې به یې ورکړي نو د 300 روپو نه د 1.5 کروڑ روپو ثواب کیږي. خپله سرسایه هم د خپلو بچو هم او ډېر به اجر او ثواب په هم شته. نو الله پاک دې ټولو له توفیق ورکړي چې د بې شمېره ثوابونو ګټلو کې د یو بل نه مخکې شي. فاستبقوا الخیرات د نیکۍ په کار کې یو بل نه مخکې کېدل په کار دي. په منډه روان یې و چې تا نه مخکې څوک روان نو کوشش کوه چې ته د هغه نه ور مخکې شي په نیکۍ کې. نو فاستبقوا الخیرات. الله پاک دې د عمل کولو توفیق ټولو